بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. الله وی هغه کسان چاته چې موږ دا کتاب ورکړي یعنی قرآن یتلونه حق تلاوته، هغه د دې قرآن داسې تلاوت وکړي چې حق ور ادا کړي. اولئک یؤمنون به، اور داغه خلق پر دې قرآن ایمان راوړي. ومن یکفر به، اور چا چې د دې قرآن سے انکار وکړي فاولئک هم الخاسرون، دا په ډېر غټ نقصان کې دي. دا د سورۃ البقره آیت نمبر 121 دی. په دې کې الله رب العزت دا فرمایي چې الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق، د تلاوت حق ور ادا کړي. حاصل مراد صحابه دي، هغه د تلاوت حق ور ادا کړي. تلاوت حق څه دی؟ تلاوت حق دا دی چې تلاوت کې کوم الفاظ بیان شوي دي هغه باندې انسان عمل وکړي، دا د تلاوت حق دی. دا د قرآن پر مشتي باندې حق دی. ورنه خو ډېر عیسایان یهودیان کافران ستا غم قرآن وایي لیکن په هغه ته فایده نه ورکوي. قرآن خو هغه دی چې فایده در ورسي، په عمل کې فایده در ورسي. لہذا دا ډېر صحابه نومان لیکل شوي دي مختلف تفسیرو کې. حضرت عبدالله بن سلام خاص طور پر د نور صحابه چې هغه قرآن وپېژندي، تلاوت یې وکړي، یهودیت و نصرانیت یې پرېښو او مسلمانان شول. اولئک یؤمنون به، اور دغه خلک دي چې پر دې قرآن باندې یقین لري. البته یو حدیث موږ بیان کړي رب قارن للقرآن یلعنه، چې ډېر قاریان به داسې چې هغه به تلاوت کوي او هغه قرآن به پر دې لعنت وایي. یو معنا دا ده چې په الفاظ کې به خرابي کوي، دویمه معنا دا ده چې په معنا کې به خرابي کوي دا خلک، درېیمه معنا دا ده چې هغه عام طور پر مفسرین بیان کړی ده چې قرآن به وایي لیکن عمل به مخالف وي. اقیم الصلاة منځ قائم کې لیکن عمل به نه پر کوي، وایي به عمل به نه پر کوي. آتو زکات ورکړي لیکن عمل به نه پر کوي. دغه مراد دی. به هر حال په دې آیت کې الله رب العزت فرمایي ومن یکفر به، چا چې د دې قرآن انکار وکړي فاولئک هم الخاسرون، هغه ټول به خساره کې دي. انجام د نمرود سره نیولې د وخوز دور پرې دا هغه ټول نقصانات دي. اور په دې آیت کې الله رب العزت موږ ته دا درس راکړي، دا پیغام راکړي چې قرآن معنا زده کړي، غور و فکر وکړي، بیا قرآن وایست. دا د قرآن د تلاوت حق ادا کړي.